الحمد لله الذي خلق وخلق الكائنات الصمد الذي يملك كل شيء خلق فسوى فقدر ثم هدى شرف بني آدم وحملهم في البر والبحر بالجمال نسلم ونصلي على من أرسل بفصل الخطاب المرسل إلى الأسود والأحمر بالكتاب شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا صمدا لا شريك له ولا فريق له ولا مريك له ولا مزيق له ولا مشير له ولا معين له لا جسم له ولا جسم له ولا قسم له ولا قسم له ولا قسم له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد إطاعاتنا سيد رياضاتنا سيد نياذاتنا سيدنا محمودنا سيدنا منظومنا سيدنا وسيد الخلق محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم الموت قدح كل نفس شاربوها الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا جمعوا الكنوز لأنفسهم وتركوها كما هي إلا قبورا دارسة فيها عظام بالية آتے ہوئی آذان ہوئی جاتے ہوئی نماز
इतने कलील वक़्त में आई चले गए। दबा के कब्र में सब चल दिए, न दुआ न सलाम, जरा सी देर में किया हो गया ज़माने को। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी। नहम तारीख द रबीउल अव्वल सवार लस्सवा व शपक सल्वेख्तम हिजरी दा। गुज़श्ता मुतअद्दिद जुमूना द अल्लाह द हबीब द मरज़ुल मौत और द हगी द वफात अगा दर्दनाका ज़ड़ा नरमउन की और स्तरगो जड़उन की वाक़या शुरू दा। दाकम मियाश शुरू दा दे की विलादत बासादत द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शवेरे और बमदे मियाश की वफ़ात द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शवेरे। दावायु दा बलाकम बदबख्त मुसलमान वी चागब प विलादत बासादत द मुस्तफ़ा बांदी खपवी ददखु बद कुफर खतर वी कलिमा चावेले दा अब पदे खुशाली ची विलादत बासादत शवे दे। अगरना चे दनवर स्पोगमें स्तोरुना ज़ियाद ज़लीदुन की वा अगद अब्दुल्लाह द आमिने पकोर के उपड़ा केदा दमकी यो गरीब कोरने वा पागे के विलादत बासादत द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पदे विलादत बासादत बांधे खुशाली शता मुंग पे टोल खुशाली हूँ खुदे खुशाले बानी जशन मनाउल शरीयत मुतहर के नौ मुंग जशन मनावलो वाला नयु मुंग मिशन मनावलो वाला यू कोई गई का ना यो जिशने विलादत दे यो मिशने मुस्तफ़ा दे। जशन मनावलो बाने फायदा न मिलावीगी फायदा प मिशन मनावलो बाने मिलावीगी। और दाम औरा बाज खलक दे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रिवायत नकल कई करा कि इमाम बुखारी रिवायत नकल करे दे कि अबू लहब चाखूब की उली दोलो और ची संगा मामला दा व्यागवर तवी ची नूर को हालात खराब दी खुची माँ पक मगुता बांधी स्वैबे ते इशारा करे वा ची त आजाद है नो यागा गुता ची खुलकी केदम और चुपमा माला पै मिलावीगी। बस मु खल पीदा खबर बदासी भी पहला खबर खुदा दे ची इमाम बुखारी दा रिवायत नकल के दे बेसनद नकल करे दे रिवायत सनद बुखारी सर निश्ता और इमाम बुखारी लोए सड़े रे खो बेसनद खबर मुंग मनलो त तैयार नहीं हो। द्वयम दा अमल द काफिर दे त द काफिर अमल मुंग त दलील के पेश के चरता द अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु द उमर और द उस्मान और द अली द सहाबो अमल पेश करो तक काका द अबू लहब अमल मुंग त पेश के। द्रेम दारे द दे रिवायत टकराव कुरान सरा दे सरा दे कुरान सरा कुरान के अल्लाह वही
تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک دیشی دواړه لاسونه. دا ګوته جوړې لاس کې نه ده، دا ګوته لاس کې ده که نه. او قرآن وی تبت یدا ابی لہب و تب، دا ابو لہب سے دواړه لاسونه سشي. نو الله خیره کوي او ته وی چې دله پی راځي. دا لاس دا ګوته به دې لاس کې نه وینو. بیا مخکې وی ما اغنا عنه ماله وما، څه چې کړي یا ټول څري تباه دي. مونږ به قرآن منو که د ابولهب به منو؟ مونږ خو د ابولهب منو صاحبه نه. دا دلیل کې بیا پیش کی بھائی وورا مونږ جشن مناولو والا نه یو، مونږ مشن نبی مناولو والا یو. مشن د مصطفی د دین خدمت دی، د دین دعوت دی. خلق الله ترا بلل دی. ومن احسنو قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. د مشن د پیغمبر دی دعوت الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الله اعلانو کا هذه سبيلي. دا تا چې یوسف کی ویلې ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. تا چې هود کی ویلې الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ هذه سبیلی. دا زما مشن دے، زما مشن دے د کلمه خدمت، زما مشن دے د کلمه دعوت. ادعو الى الله، زب پدے مشن روان ما علی بصیرہ. مالا پتہ دا چې دې مشن کې به په ما کاڼي وریږي، بدنامې به لګېږي، زه به د ملک شړلی کېږم، زما به بېعزتۍ کېږي. علا بصیره، ما دې غمونو ته سینه کلاو کړې ده. انا ومن اتبعنی، دا زما کار دی. او څوک چې وایي زه د نبي وارث یم، دا د هغه کار دی. وسبحان الله وما انا من المشرکین. زه بار بار الله د کمال مالک ګڼم او زه د دې مشرکانو د ډلې نه نه یم. بھئی مشن مناول دا کمال دی. بهرحال د الله د حبیب د وفات واقعه مو شروع کړې وه. دا خو د حالاتو مطابق دا یو څو خبرې وشي. خپل خبرې ته راځو. د الله حبیب چې وفات شو، دا د پیر ورځ وه او د چاشت دی. د الله حبیب په یو کټ باندې د هغې جسم مبارکه پروت دی او سپینه کپړه پې واچولی شو او ور تاله شو. عایشه بیبي وایي مازغوم کار پرې خو لاړم، نورو بیبیانو سره کېناستم او جړه مو شروع کړه. دا جړه مسجد نبوي ته راورسېده، ځکه نږدې دی که نه. هلته صحابه ناست و، هغې هم په جړه شو تر دې چې د دې مسجد نبوي دروازې ته مخامخ یو غونډۍ وه. د هغه غر نه به هم د جړه اواز شروع شو. دا جړه زیاته شوه. د الله د حبیب یو اوښه ده، د هغې نوم دی قصوه، چې کوم باندې د الله پیغمبر د هجرت سفر هم کړی. د الله پیغمبر پې د حدیبیې سفر هم کړی دی، د مکې د فتح سفر هم پې کړی، د تبوک سفر. دا ډېره وفاداره اوښه وه. دا دومره هوښیاره ده چې د دې غوږونو ته جړه راله نو پوه شوه چې په ما چا سورلي کوله، هغه نن دنیا نه لاړو. هغه اوښې دا غم برداشت نه کو، لاړو یو کوي ته ځان وغورځول.
اللہ اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کار پرے ہو خلبان شو غم دے گا نا بس دا سے گنگے کے ناس. حضرت علی صاحب لاړو پټ شو صحابونا خلق بتا پوس کئی لاړو یو غاڑی تا پټ شو خبری چا سر نک. حضرت عمر بلا مسئلہ جوڑا شو. عمر صاحب جماعت ترالو خلقو جو چپ جانے بنا او تورے را بہر کڑا وی کچاوے چی محمد مصطفیٰ مڑ دے وفات دے دا سر بتی کٹ کم. اگر اللہ ملاقات لتلے دے لکہ موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ ملاقات لتلے ہو او دیر زر برازی ہو دے منافقان سرونا بکٹ کئی. صحابہ ریان دی چی عمر خدا سی ہوئی التا کور نا جڑا دا غر جاڑی قصوا لاڑا مڑشوا. عثمان گنگے دے علی روزینا رضوان اللہ علیہ مجمع کی گی بس. یو صحابی دے حضرت سالم رضی اللہ عنہ آغا زر سورلی واغشتا او لاڑو پا منڈا منڈا سینے خٹکی گی آواز روز او سنح یو علاقہ دالتا لاڑو ابو بکر دکور روتو چوے قتل دا سالم رضی اللہ عنہ رنگ مبارک بدل دے پو اوخ کو باران دے پا مخ اپوش دا دلوی حوصلی دا غرن لوی حوصلی را. اگر سالم توی دا سورلی مال راکا او تر آزاد او پس ورلے رالو جو گوری دلتا مسجد نبوی کی جڑاگانی دی. عمر صاحب دا آوازونا کئی حالات دا مدینی بدل دی بٹ ڈائریک سورلی دا کور مخ کے ادرو لاؤ راکوشو او ڈائریک لاڑو چکم کمرک دا اللہ حبیب مبارک جسم مبارکہ پرود دے ورننوت او دا مخ مبارک نے والا کپڑا لرے کڑلا او پا دی تندی بانی بوسا ورکڑا خکولی کو او پا جڑاش او جڑا کی وی وا خلیلہو وا صاحبہو. صدری راجیبہ خبرے کرے ٹول زندگی دو ٹھوکو کے راغن نہ کر. وا خلیلہو ہائی زماد یوازی والی ملگریا وا صاحبہو ہائی زماد ہجرت ملگریا زماد سفر ملگریا زماد حضر ملگریا زماد غار ثور ملگریا د بدر و حد حنین احزاب تبوک ملگریا وا خلیلہو و زماغ ملگریا چی زماسترگی بتا تپ کتو باندی اخیدی او خوگیدی باڑ تب سکون ملاوے دو اطمینان با ملاوے دو کلوگا تندان نہر با خوچتا تب موکت زڑب مباغ باغ شوا خلیلہو و صاحبہو لا یجمع اللہ علیک الموتتین. قربان تابانی اللہ دو مرگنن یوزے کئی بس مرگ دے اسکلو بی ابی انت و امی مور پلار می دن قربان شہبیبا طیبتا حیاً و میتا طیبتا حیاً و میتا
قربان چې په ژوند د الله څومره ښکلا درکړې وه پس د مرګ د ښکلا ډبل شوه کله چې سړی د مرګ سختي ووایي که نه رنګ یې بدل شي د الله حبیب ته وایي طبته حیا و میتا چې په ژوند څومره ښکلی وي پس د مرګه خو لا ښکلی شوی ستا دا مرګ یقیني دی واپس پې کپړه واچوله جمعات ترالو منبر سره عمر رضی الله عنه ولاړ دی عمر ته وایي کېنه عمر خبرې نه اورېدې رضی الله عنه نه پوهېږي که نه صدیق اکبر د جمعات بل ګوټ ته لاړو صحابو ته وی راشئ عمر یوازې پاتې شو رضی الله عنه صحابه ابوبکر پسې لاړل او ابوبکر رضی الله عنه یو تاریخي خطبه ویله درته ویم ابوبکر رضی الله عنه درېدو د الله حمد و ثنا ویله بیا په پیغمبر باندې درود ویلو بیا فرمایل اما بعد فاشهد ان الكتاب كما نزل وان القول كما قال وان الحديث كما حدث ايها الناس ان الله عمر محمدا وابقاه حتى قام دين الله وأظهر أمر الله وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله وإن كتاب الله بين أظهرنا فيه النور والشفاء أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ډېر عجیبه خطبه ده وی خلکو زه ګواهي ورکوم قرآن پاتې دی حدیث پاتې دی دین پاتې دی الله خپل پیغمبر له عمر ورکړی درویش کاله د پیغمبر دور دی 40 سال د نبوت د ښکاره کېدو نه مخکې دور دی الله په د باندې دین سر د رسولو د قربانۍ ورکړي جهادونه کړي دي د الله دین مونږ ته رسول بس قرآن شته دی که نه مونږ به چرې خطا کېږو نه چرې به بېلارې کېږو نه ای خلکو واورئ که چا د محمد مصطفی بندگی کولا نو د رب مړ شو دی د بندگی پرېږدي او چا چې د الله بندگی کوله الله ژوندی دی په هغه مرګ نه راځي او د آیات ویلې وما محمد الا رسول چې د آیات ویلې که نه حضرت عمر وی رحم الله علی اخی ابا بکری الله دې زما پورور ابو بکر باندې رحم وکړي وی د خپو لاندې مې ځمکه وتښتېده وی ما وی که دا آیاتو سرالو او یې کېناستم لاس نه مې توره پرېوته هغه جرار عمر هغه جلالی شان والا عمر چې کله آیات د قرآن واورېدو پر پرپي باندې شو لاس یې توره پرېوته او کېناستو وی دا خو خبره ټیک ده صحابه یې پوه کړل چې د الله حبیب دنیا نه لاړو دا خبره یقیني ده دا ګپ نه دی دا مرګ پیالې د مو څکل او مونږ به هم څوک مخکې لاړل څوک وروستو لاړل اوس مخکې خدمت کول پکار دي خدمت کول پکار دي دا د پیر ورځ ده
چې کله دا خبره وشوله نو انصار پاسېده. سقیفه بنی ساعده یو ځای دی، دا د انصارو پارلیمنت هاوس و. هلته لاړل، هلته کېناستل، وی چې دا پیغمبر لاړو نو ځان له بادشاه مقررول غواړو. سعد ابن عباده تبې نیولی دی او د هغه باره کې مشورې شروع. دلته کې ابو بکر رضی الله عنه پسې اطلاع رااله چې تاسو دلته د پیغمبر پاک کفن دفن کې مشغولې، انصار امیر مقررئ. وی ښه، بس جلته د وجې نه بل چاته غږ مو نه کو. ظاهر کې ځان سره عمر رضی الله عنه واغه شوي څه چې ځو لاړ. چې لاړ غلی شو. ابو بکر رضی الله عنه ورته وی امیر مقرر وی آو. وی دا امیر به یوازې د مدینې وي که دا امیر به د ټول عالم اسلام وي؟ هغې ورته وي چې دا به د ټول عالم اسلام وي. ابو بکر رضی الله عنه ورته وي ای انصارو، ستاسو امارت دنیا نه مني. سوال نه پیدا کی. خبرې شروع شوې. خوی منا امیر ومنکم امیر. انصار ورته وی دا چل دو بادشاہان به مقرر کو، یو به د مهاجرینو نه بل به د انصارو نه. ابو بکر رضی الله عنه ورته دا خو سوال نه پیدا کی چې بادشاہان دي دوه. ها وی تاسو ولې قرآن نه دی ویلې سوره حشر چې الله مهاجرینو ته وی اولئک هم الصادقون او انصارو ته وی اولئک هم المفلحون او اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تاسو د قرآن په اشارو نه پوهیږئ، قرآن پوهېدل ګران. وانتم وزراء، وی بادشاہان به مونږ یو، تاسو به راسره وزیران یې. وی ښځه ټیک ده نو ویې منه. چې ویې منله ابو بکر رضی الله عنه وی زما خوا کې ولاړ دی، بس په همده وار ټوپ کا. عمر رضی الله عنه چې زه بادشاه به عمر وي. ابو بکر رضی الله عنه هغه زما لاس مخکې نه نیولی، وی ما ته وی ابایعک یا ابا بکري، ابو بکره زما بیعت دی، ته زمونږ بادشاه یې. سبحان عمر صاحب بیعت وکړو، بیا انصارو بیعت وکړو. بیا رالل مسجد نبوي ته رالل. دلته صحابو ته ویلې چې مونږ ګوره بادشاه مقرر کړی دی ابو بکر رضی الله عنه چې 19 منځونه په مصلی د امام مصطفی کړي دي، بس دا بادشاه دی که. برحال خلافت ابو بکر دا ځان لا جدا مسئله ده که. بیا اوس د الله د حبیب غسل د کفن او د دفن مشوره ده. څه به کوو؟ نو غسل په موقع ابو بکر نشته رضی الله عنه، په موقع باندې حضرت علی صاحب عباس دی رضی الله عنه. د عباس رضی الله عنه دو زامن دي، قسم او فضل. سلور شقران یو آزاد کرده غلام دی د الله ر پیغمبر. پنځه یو حضرت اسامه چې د زید رضی الله عنه دی، دا شپږ کسان دی غسل ورکوي. انصار راللو په دروازه باندې هجوم جوړ کوي. وحظنا من رسول الله، ولی زمون پیغمبر نو څه مونږ له مقرا کوي. علی صاحب غصه شو چې نه نه تاسو ته ضرورت نشتا. عباس رضی الله عنه ورته پارام علی پارام یو کس را دن نه کوي. نو اوس ابن خولی رضی الله عنه وردن نه کو. دا و کسان چون که دا مسئله خو ابو بکر رضی الله عنه ته معلومه ده، خو په موقع خو نشتا. دی وی چې د الله پیغمبر لا غسل ورکو لامبو یا نو څه طریقې سره مونږ خو د عامو مړو نه جامې وباسو. مشوره کوي
پدی مشوری دوران کی داو پو کسانو بانی یو بیهوشی حالات رازی او پدی کی یو غیبی آواز کیگی چه خبردار دا اللہ را پیغمبر بدن لگوتی یو نسی گورا دے دا آمو مڑغنتی بن لامبوی دا جامو دا پاسبو لغسل ورکوی سبحان اللہ سبحان غسل ورکڑے شو علی سے بخپلی سینی تا ڈونا کڑے دے او فضل او قسمی اڑے راڑے او دانور صحابہ اور باندے او باڑے دریزلی غسل ورکو دریزلی پیو باڑو دی ایدہ یو مسئلہ یاد ساتی توجہ رکھا مون یو غلطے کی اختیو دا غلطی زان نو باسی دخپلو مڑو بیزتے مکوی خواہ دخپلو مڑو بیزتے مکوی کور کے دے مڑے اوشو دوزل لامبولا گناہ دا سشیرہ پزور وی سشیرہ گناہ دا خواہ مڑے با یوزل لامبوی سوزل ستا خوخ دا چی مڑے سنگوشو فوری لامبے بس دا والا پورا دا او کنا دا جنازین لگ مخ کے لامبے باس دا مڑی یو لمبا دا بار بار یوزل کے مڑشو ترالی پرا پرا دیرانی ولی دی سیبا او بعد د جماعت تخته بیا په مخه کړی د سکه دویم ځل بیا لامبې د ټولو نه زیاته بېعزتي تا د خپل مړي وکړه دا ګناه ده داسې مه کوئ ښه مړی به یو ځل لامبې که مړ شو هغه ټیم یې لامبول دی او که وروستي او دویم دا دی چې کله ژوندی دی ده له نوکان هم اخیستی شي سنت هم اخیستی شي هر څه بیا بولا گوتے نہ اڑے دانا چورے گا اس والا نکان کٹ اورے گا دا سنت خلقی اورے گا صبرو کوئی چاہتے نہ خیو دا سنت والا برابر دا گناہ دا دا سشیرہ بچے پا کم حال مرشو پم دی حال کے بے غسل ورکے صفایانی بولا بیانورے نہ کہ چورے گا ویختتی نوالو بے غیرتا چی جواندے ہو تو چرتا بھی دلا آگا ٹیم نوی چی صفائی دی والا کرنے وا اس رالی دا سخت گناہ دا خواہ بچی پا کم حال مر شو بیا والا صفایان مکو دا نکانو دا ویختو دا سنتو پجوان باری والا کڑے وکنا پجوان خو شرمی دی بے غیرتی در تخکارے دا ویسے پس دا مرگ بیزتی کے دا سی بیا مکو زمونگ دا بعض علماء دا مسلک دے یو مڑے اوشو دا غنا دا مرگ نبات که محیصه دا بدن بیلشو رد الى کفنی دا ایسا با دوباره دے کفن کے ورین غاڑی حکم ویخته چې حالی دا به واپس په دې کې پراتی دا به تېنه نشي اوچتولی مونږ ډېر شینو پرون دین نه دی مونږ بس عادتونه د دنیا جوړ کړي بهرحال بیا د الله پیغمبر لا بئر غرس دا یو کوی دی د هغې نه وروړې وي او د بیرې پتې پکې اچولې وي او درې ځلې د الله د حبیب په بدن مبارک باندې اوبه واړولې بیا والا کفن ورکو کفن یو کمیس دی کم چې عامي یو صادر یو لفافه وا دی ولا ورک بیا و فرمایل وی وسبا دفن کمزه کو خخو با پیغمبر کمزه بای صحابه ویلی مکیل وړو جنت المعللا د پلار نکاح دی را چاوی مخامخ جنت البقی کے خخو د مدینه دی را یادے بای صحابو پکی دا مشورہ ورکوی بیت المقدس تے وڑو دیکھی صدیق اکبر رالوی نا 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 ما دا اللہ دا پیغمبر نوریدلی چی نبی کمزے وفات شی ملتبخ خولے کیگی ما دا تپوس کرے دا کٹ لگ لرے کہ یوم دل تک والا قبرو کئے چی قبر تیار شو بیا پدے مشورہ دا چی خاکی قبر کو کلہ دا لحد وی دے قبر کے غاڑے طرف دا او خاکی وی مینس کی چونکہ دا مسئلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تا معلومہ واقعا سکی مصروف ہے بس صحابہ پدے مشورہ کڑلوی دو صحابہ دی یو خاکی قبر تیار ہے بل لحد تیار ہے دی پس لارش چه کم پیل رالو بس ماغا با تیارے کئی
د الله شانو ابو عبیده رضی الله عنه په موقع نو هغه به خاکی قبر تیارولو هغه نو او ابو طلحه په موقع چې هغه رالو لحد تیار نو د الله پیغمبر ته لحد پیژنې که نه قبر کې دی غاړې طرف ته چې کم وي دې ته لحد وایي رست ابو بکر رضی الله عنه تپوس کړی دی هغې ورته لحدي قبر هم کړی دی وی او که نه ګوره نبي علیه السلام د لحد حکم کړی دی د لحد حکم یې کړی دی بهرحال الله دا د پیر ورځ وه یا وفات د پیر پوره شوی دا ورځ هم تېره شوله بېګاله د نهې شپه تېره شوله سبا د نهې ورځ مکمله تېره شوه د چهارشنبې شپه شوه نو د الله د حبیب جنازه شروع شو نو اول دا یو سوال دی که نه تپوس تانه خلک کې وي د الله د پیغمبر جنازه چا کړې ده دا تپوس کېږي که نه د دې تپوس مطلب دا دی چې امامت کړی لکه خلک وایي لکه جنازه چا وکړې پلانکي استاذ وکړه داسې وایو که نه وروستو 200 کسان ولاړ دي خو خلک وایي جنازه چا وکړه یعنې چې کم سړی مړي کټ ته ولاړ دی دی یادی که نه نو کتا نه دا تپوس چاو کو چې د الله د پیغمبر جنازه چا کړې مطلب دا دی د جنازې امامت چا کړې دا معنا ده نو جواب دا دی د جنازې امامت هیڅ چا نه دی کړی جواب یاد شو د جنازې امامت نه دی شوی ځکه چې د الله د پیغمبر جسم اطهر پروت دی د بل چا امامت نه صحیح کېږي امام خدای دی که نه په پیغمبر امام دی پیغمبر چې مړ شي پیغمبري ختمیږي نه ختمیږي پیغمبر پس د مرګ هم پیغمبر دی داسې ده که نه نو چې پس د مرګ پیغمبر نو چې په ژوندون امام دی پس د مرګ هم امام دی د بل چا امامت نه صحیح کېدو او دا حجره مبارکه وړه ده نو یو دوا پنځه صحابه ورننوځي په جمع او هغې هر سړی جنازه خپل مونځ وایي او روځي څلور پنځه شپږ چې کله نارینه ځوانان ختم شو بیا به ماشومان ورتلل بیا هغې نه بعد زنانه هم بعض روایتو مطابق بیا یو روایت داسې و د الله حبیب فرمایلی و چې زه کله وفات شمه او تاسو زما د جنازې نه فارغه شئ ما لږ وخت پرېږدئ ځکه د اسمان فرشتې به راځي جنازې له نو څه وخت یې پرېښود فرشتو جنازه وکړله او اخره کې جنازه چا وکړله ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا اخرنی کس ځکه دې وخت بادشاه دی که نه دا اخرنی کس دا د چهارشنبې شپه ده او شپه نیمې نه اورېدلې ده تهجدو ټیم نږدې دی ام سلمه رضی الله عنها وی پشمنی مال ته نږدې ټیم دی چې د بیلچو اوازونه مو تر غوږه شو نو پوه شو چې د الله په پیغمبر باندې خاورې واړولې انس رضی الله عنه وی زما په زندګۍ کې 2 ورځې تاریخي دي توجه کوئ ما په زندګۍ کې 2 ورځې تاریخي دي یو هغه ورځ وه چې د الله پیغمبر خپل مبارک خپا د مدینې په ځمکه باندې کېښوه اضاء منها كل شيء هر یو شی پړکېدو دا لارې کوڅې ډکې دي زنانا په کوټو باندې ولاړې دي آوازونه کوي ابشروا هذا رسول الله زیره والی رالو د الله پیغمبره ماشومانو به وی طلع
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. وای وای وی دا یو ډیر عجیبه ورځ وه، تاریخ کې به داسې ورځ رانشي. او دویمه د غم ورځ وه کله مو چې د الله په پیغمبر د خاورو ډیری جوړ کو اظلم منها کل شی. بیا مدینه هغه مدینه نه وه نو تیاره تیاره وه. وی دای لاس کې وی زه را روانومه، لاس کې مو بیلچه نیولې ده، کای کوداله مو نیولې ده، د دفن را روانه ما چې ګورما زهرا رضی الله عنها لار کې ولاړه ده، فاطمه رضی الله ایماتو یا نسا رضی الله دی خواراش ایماتو وی اطابت نفسک اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول الله الترابا. اے انستان مگیلدا نانو خدمات بابا جانی لسکالا نوکر او خادم پات شوی، تا سره خوی ډیر مینوا، تا سره ډیر محبتو، ته سینې لا ډیر رانږدې کړې، پتا خو به ډیر ناز کولو، تا ډېرې دعاګانې کړې، تا سره ډېرې وعدې کړې، تا ډېر زینې درکړې، ستاسو کور کې زما بابا جانې ډېر آرام کړی دی، تاسو سره خصوصي مینه وایه نه ستانو مګیله دا طابت انفسکم. یا نه صدارا ته ووایه دا ستا لاس دی خاورو له څنګه ورتلو چې زما په بابا جانې مو د خاورو ډېرې لګولو، تا نو خو ګیله منې ما. انس وایي سر او جړا شروع شوه د فاطمې د جواب ما سره نو، وی ما سر ټیټ کړی دی او فاطمه په چې انا فقدناک فقد الارض وابلها، انا فقدناک فقد الارض وابلها وغاب مذغبت عنا الوحي والكتب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نؤيت وحال دونك الكثب. اے بابا جانی تخمونا داس لاړې لکه کله د باران ضرورت وي او باران زمکې له ناراضي، مونږ به چې کله ته وې نو د وحي په انتظار به جبریل به سحر او ماښام راتلو. اے بابا جانی زما دا ارمانو چې زما دا مرگ به تا نه وړاندې وې نو ستا د دې جدای غم به ما باندې نه وی راغلی. بیا وی فإن كنت من عینی فی التراب مغیبا فما كنت على قلب الحزین بغائبی. وی بابا جانی کسترګو نه مې پناه خو په زړه مې پروتې. او بیا وی انستوی رازه کنا وی د بابا قبر خوا ترالا خاورې راوچته کړه، وی مازا علی من شم تربت احمد علی الله یشم مد الزمان غبالیا. وی انسا دا خاور زما د بابا جانی د قبر دومره خوشبودار ده چې دا سو خوشبو کې هغه ته د نورو عطرو ضرورت نشتا. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. وی په ما د خپل بابا جانی د جدای داسې غم رالو، کدا غم په ورځو راشي نو ورځو نه به شپې جوړې شي. الله شپږ میاشتې بعد بیا فاطمه وفات. بیا دا د غم خبر اخرنۍ خبره څو ورځې بعد مکې ته ورسېدو.
هغه کمانډر ان چیف جرنیل د افواجو د مکی ابو سفیان چې په هر محاذ کې د الله د پیغمبر دشمنه ته ولاړ دی نږدې ورځو کې ایمان راوړی دی کله چې دا خبر مکی ته ځي نو هغه جاړي وي ارقتو فبات لیلی لا یزولو ولیل اخل مصیبتی فیه طولو وی خوب میں وتختیدو او د غم شپه سبا کیږي نه د غم شپه دا اوږده اشعار ویلي امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې نقل کړي دي اخره کې وی فاطمه دا جړه نه چې کومه انس ته کړې وه دا جړه مدینه کې ډېره مشهوره وه دې به صحابو زړونه دردو فاطمه خو په مخ د ځمکه دغه یو بابا او نور لاسو ورور د هغې نو تره د هغې نو نو د هغې اوسوک نو د بابا جانې په مرګ ډېره خفه وه نو دې شعرونو به مدینه جوړوله نو مکې ته چې کله دا خبر ورسېدو نو ابو سفیان اخره کې وی افاطمو ان تجزعی فذاک امرو وإن لم تجزعی ذاک السبیل فقبر ابیک سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول وی فاطمی کته دې بابا پسې جاړې نو ته معذور ای وا د فاطمه د بابا غونته بابا بلا د چا وشته په دنیا کې د بل چا سي بابا ان تجزعی فذاک امر ته معذور ای خو ها و ان لم تجزعی ذاک السبیل او کنه جاړې بس دغه لار ده دغه صدا لار ده فقبر ابیک سید کل قبر فقبر ابیک سید کل قبرنا استاد پلار قبر دا د قبرونو سردار دی پلار دی د دنیا د انسانانو سردار نو د الله د پیغمبر قبر د قبرونو سردار دی وفیه سید الناس الرسول او په دې کې سردار د انسانیت محمد رسول الله دی آخر دعوانا ان الحمد لله رب